ډېره مننه ډېره مننه. الله مو وساته، الله مو سرلوړي کړه. ډېره مننه ډېره مننه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې دلته د جنوبي پښتونخوا د هره کونجه او د پورې خوا بیا د خیبر پښتونخوا سره ښاغلو پښتنو مشرانو، کشرانو او غړیالیو ملګرو، تر ټولو د مخه خو زه د هغه ټولو کارکنانو، د هغه ټولو سپین ږیرو چې له موسیخیله یې راواخلې تر بولدکه، له وزیرستانه یې راواخلې بیا تر سوی، په خپل خرڅ، په خپله هیلاده، په خپل هوډ دې جلسې ته راغلي دي. د هغو ته د زړه له کومې سلام کوم او الله پاک ته خواست کوم چې خدای پاکه د پښتانه دا اتفاق ټینګ کړي، د پښتانه دا یووالی مضبوط کړي او دا کام سرلوړی او د خپل وطن مالک کړي. انشاءالله کېږي. عزیزانو، په دې دوران کې د 10 ورځې دا ټولو کارکنانو مهنت کړی دی. پارټۍ ملګرو له نواب صاحبه واخې تر کوچني کارکونه په دې دوران کې هغه خوندو مندو لوڼو چې د دې ملګرو مېلمنو خدمت کړی دی، هغو ته سلام کوم. الله پاک دې زرغوني کړي، الله پاک دې د ښو بچیانو خاوندان کړي. عزیزانو، نن په داسې یو حال کې، په داسې یو وخت کې موږ د خانه شهید عبدالصمد خان اڅکزي نه 40 تلین لمانځو چې په نړۍ کې هم بده ورځ ده، زموږ شاوخوا په سیمه کې هم بده ورځ ده، او دلته هم د خلکو یا په دې سیمه کې د پښتانه د وینې تنده لا نه ده ماته سوې. عزیزانو، زه ډېر په اخلاص په کراره 4-5 خبرې کوم. یوه خبره د علي وزیر کوم، 2 کاله کېږي په جیل کې دی، مور پلار وروڼه قوم ګرد ورته ولاړ دی، هېڅوک د هغې دغه نه کوي. دویمه خبره دلته د پارټۍ متعلق د کام متعلق کوم. درېیمه مجموعي چې سبا به څه کول غواړي په دې کې. عزیزانو، ته زموږ وروڼه یاست، ته زموږ عزیزان یاست، د موږ سره به عقل شریکوئ، د موږ سره به پوه شریکوئ، د موږ سره به دست شریکوئ، د موږ سره به هڅ شریکوئ. پته د خدای هم پسې یي، پته د قرآن هم پسې یي. که زموږ خبره د پښتونوالي چپه وه، موږ ته به وایاست، موږ به خامخا ستاسې خبره منو. که زموږ خبره د قرآن کریم د لیکو چپه وه، د محمد صلی الله علیه وسلم د رهبرۍ د هغه د سوچه چپه وه، پته د قرآن پسې یي، پته د رسول پسې یي، موږ ته به وایاست. او که خبره هم په قرآن سمه وه، هم په پښتو سمه وه، عزیزانو، د یوه سپاره دوړه نه وځي. یوازې نواب محمد ایاز، یوازې محمود هېڅ نشي کولی. بیا به د موږ سره د خدای په مخ کې هوډ کوئ، او موږ به د تاسو سره د خدای په مخ کې هوډ کوو چې موږ پر وطن سودا وکړه، خدای دې زموږ اهل و عیال برباد کړي. او که تا ملا ماته کړه، ستا د نوبت درس درته ویلی. عزیزانو، خبره به له علي شروع کړم. علي وزیر د وزیرستان اوسېدونکی دی. د علي وزیر ورور زموږ د پارټۍ ملګری و. د علي وزیر پلار میرزا عالم خان د ځلخیل وزیر د پښې مشر و. فاروق د ده ورور و. فاروق د پښتونخوا ملایمه پارټۍ و.
د فاروق ګناه دا وه چې هغه د پښتونخوا بیرغ نیولی و او دا خبره یې کوله چې د وزیرستان مالک به د وزیرستان خلک بل هیڅ ګناه نه وه فاروق وزیر زموږ د وزیرستان اول شهید و ماښام پر اذان یې یو ناجوړه ښځه ته ډوډۍ ورکوله موټر ورته ودرېدی په سینه کې د کلشنکوف 10 ګولۍ ور دغه کېده یې شهید کړ بیا د دې خاندان دا سپین ږیری میرزا عالم خان چټک چټک ځکه ګایېږم عزیزانو وخت لږ دی د مازدیګر لمونځ راپسې دی بیا د ده خاندان تقریبا 12 14 15 کسه ناکه پر دې شهید کړل شول چې دوی د کام خبره کوي 2 کاله مخکې پر 14 دسمبر علي وزیر نیول سوی دی بیا که ستاسې یاد وي په کراچي کې یو مسعود هلک مړ سو شهید کړل سو عبدالله مسعود و بیا مسعود خلکو سریاب سوراب ګوټ باندې جرګه جوړه کړله د هغې څخه یو تحریک شروع سو د سیند حکومت کول وکړي چې موږ به دغه مسعود بچي نقیب الله د قتل ذمهوار پلانی پولیس افسر راو انور د دې باندې به کیس چلو راو انور په 200 غلطو مقابلو کې 440 انسانان وژلي وو په هغه کې لویه برخه پښتانه وو هیڅ ودې نه و کړي د دهشتګردۍ دغه یې پر لګولې وه تاوان یې پر لګولی و بیا پی ټي ایم سو بیا جلسې سوې بیا تاریکونه سو بیا سلسله سوه دا راو انور پټ سو د ملکه غورځېدی نه و غورځېدی بیا پټ سو بیا سرکار راوستی د باچهانو غوندې نه په لاس کې اتکړی وې 25 د ده سره نور سپایان یا افسران په دې جرمونو کې شامل وو 440 انسانان یې وژلي وو پر ده باندې د دهشتګردۍ دعوه وه د پی ټي ایم سره یا د موږ سره یا د مسعودو سره دا واده وه چې د نقیب الله د قاتلانو به علاج کېږي عزیزانو 15 کسه سپیان ګواهانو د پولیس پر دې کار باندې دا کار په کراچي کې وسو کراچي کې د پیپل پارټي حکومت دی په کراچي کې دهشتګردۍ عدالت و دلته وکیلان ناست دي راو انور د باچهانو غوندې نه کړۍ په لاس کې وې نه بندي کړ عدالت کې پیش کړ بیا یې د خپل کور جیل اعلان کړ او په هغه جیل کې د باچهانو غوندې ناست و بیا یې پرېښو اوس یې ټایر سوی دی هغه 15 ګواهان چې پر ده وو هغه انکاري سو په کار چې سزا ورکول سوې وای هغو ته نورې نوکرۍ ورکول سوې د کراچي د دهشتګردۍ عدالت د راو انور ضمانت وکړي د پیپل پارټي حکومت راو انور ضمانت وکړي د کراچي حکومت هغه 25 کاله دغه که نن هم علي وزیر نن هم په کراچي کې بندي دی زه وکیل نه یم لیکن دومره په پوهېږم زه وایم چې کم دهشتګردي عدالت چې د کراچۍ په 440 قتلونو کې ملوث راو انور آزاد کړ 25 نور ایله کړل کراچي حکومت ته موږ دا وایو ول ټیټ مې مه ګڼه غورځنګ راباندې مه کړه زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم که در 14 تاریخه پورې 14 دسمبر که در 14 تاریخه پورې علي وزیر دغسې نسو ویله لکه دا راو انور پر 14 تاریخه به پښتونخوا ملیان پارټۍ په ټوله پښتونخوا کې په ټول جهان کې هر چیرې مظاهرې کوي د علي دپاره به راوځي 14 دسمبر د علي د نیولو ورځ ده
نن 2 دسمبر دی 14 ورځې موږ انتظار کوو عزیزانو ځوانانو لکه څنګه چې مې د 2 دسمبر تیاری کوله دغسې به کوڅه په کوڅه نارې وهئ د 14 تاریخو د مظاهرې تیاری به کوئ که د 14 تاریخه پورې علي نوس ویله په ټوله صوبه کې په ټوله پښتونخوا کې زموږ ملګري که په جهان کې هر چیرې دي پر 14 دسمبر به په ټول جهان کې د علي د رهایي دپاره موږ جلسې کوو جلسور به کوو چې مه خلاصوه ستا پلار به یې نه خلاصوي څنګه نه خلاصوي اسانه خبره دې بللې ده د علي ورور زموږ ملګری چې شهید سو فاروق خان د فاروق خان چې دی شهید سو یو کوچنی زوی یې پاتې شو د خوشحالۍ خبره دا ده ما به ورسره جګړه وه اوس واده مې ورسره کړې وه پر 26 تاریخه یا پر 28 تاریخه هغه هلک واده وکړي زه نه ورغلم مور ته یې دا ګرده جلسه مبارکي ورکوي انا ته یې دا ګرده جلسه مبارکي وکړي دا شادي دې خدای د خیر کړي دا شادي وسوه خدای دې ښه بچیان ورکړي دا د علي خبره شوه عزیزانو بله خبره د پښتانه کام ده موږ بار بار دا خبره کړې ده موږ په وارو وارو دا خبره کړې ده چې د امونې ولې تر اباسینه دا وطن دې کام ته چا په خیرات کې نه دی ورکړی دا وطن دې کام ته چا په زکات کې نه دی ورکړی دا د عیسی علیه السلام د زیږېدنې د مخه چې عیسی علیه السلام او د مور بیبي مریمه لا نه و پیدا سوې د تاریخ پوهان وایي چې پر دې سمه پښتون په یو رنګ کې پروت موږ د چا سره بد نه کوو موږ انسانان یو موږ د انسانانو سره وروري غواړو موږ د هر چا د ژبې عزت کوو موږ د هر چا د دین عزت کوو موږ د هر چا د رنګ عزت کوو موږ د هر چا د ملک عزت کوو موږ د هر چا د ازادۍ عزت کوو خلک به زموږ د ازادۍ عزت کوي خلک به زموږ د پټکي عزت کوي خلک به زموږ د پښتو عزت کوي خلک به موږ ته خپل ځای راکوي موږ پښتونخوا ملي پارټۍ موږ د دنیا په قومونو کې د پښتانه ځای غواړو هغه ځای غواړو چې تاریخ موږ ته راکړی دی هغه ځای غواړو چې په تاریخ کې موږ جوړ کړی دی ورونو یوه خبره باندې ځان پوه کړئ زه دی نه یم تی پوه کوم تی زما استادان یاست ما مشران یاست پښتانه دوی چې هر څه وایي پښتانه په دغه حال کې څوک په باچهۍ نه پوهېدل پښتانه په دغه حال کې کندهار کې د میرویس نیکه په مشري کې باچهۍ جوړه کړله دا بادشاهي دا به خاص په غوږ اورئ دا بادشاهي د خارجه نه ده ماته سوې دا بادشاهي د دنیا جهان پر ستړی سو د میرویس نیکه ښاغلي بچیان شاه محمود د اصفهان مشران شاه حسین دا چا نه کړه مات خو له بده مرغه چې په دوی کې جنګ شروع سو زموږ د میرویس نیکه بادشاهي واوښته بیا احمدشاه بابا په ډېر محنت افغانستان جوړ کړ نن افغانستان دا افغانستان احمدشاه بابا جوړ کړ دا بادشاهي بیا د دشمن د لاسه نه ده ماته سوې دا بادشاهي هغه وخت خرابه سوه چې بارک و پوپل د رژیرو سره ونیول بارکزی و پوپلزی د رژیرو سره ونیوله زموږ بادشاهي بیا ولاړه نو عزیزانو په دې به سر خلاصوو موږ کورني جنگ برباد کړي یو بهرنی جنگ بهرنی زورور خدای زورور دی د خدای باد که څوک زورور دی افغان زورور دی بل زور موږ نه منو افغان زنده باد موږ دغه نه کوو پارټۍ جوړوو برابر لکه نواب صاحب چې وویل زموږ یونټان زه شاعر نه یم تلوار مې وه او کاغذونه مې هیر سو موږ به دغه خبرې کوو د مخ سړی به وایي څه غواړو موږ څه غواړو موږ به ټول وایو کور د پښتانه غواړو کور غواړو کالي غواړو کام لره سیالي غواړو موږ د ټول انسان سره جهان کې سم وروري غواړو کور غواړو کالي غواړو عزیزانو موږ خپل کام له سیالي غواړو موږ خپل کام سره راټولوو د کام زور د خدای زور دی د ولس زور د خدای زور دی موږ عزیزانو خلک خبرې کوي دلته چا خبرې وکړي
شاوخوا د اسلام د مسلمانۍ خبرې دي، دلته هم د اسلام نارې دي، په ایران کې هم د اسلام غږ دی، په افغانستان کې هم د اسلام. موږ مسلمانان یو، دا زما رایه ده. عزیزانو، زه په انسانانو کې تر ټولو لوی انسان محمد عربي بولم. محمد صلی الله علیه وسلم چې په دنیا کې څه انقلابیان پیدا شوي دي، په دنیا کې څه زورور انسانان پیدا شوي دي، چې څه باچهان پیدا شوي دي، په دوی کې محمد صلی الله علیه وسلم تر ټولو لوی انسان دی. دا زه په دې نه وایم چې محمد ما پیغمبر دی، زه په دې نه وایم چې محمد آخري نبی دی، دا زه په دې نه وایم چې محمد صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی، رحمت للعالمین دی، دا زه په دې وایم چې دا انسان. عزیزان، دې ته غوږ ونیسئ، طالبان دې غوږ ورته ونیسي، د ایران اخوندان دې غوږ ورته ونیسي. عزیزانو، محمد صلی الله علیه وسلم یو ورځ مدرسې ته نه و تللی، محمد صلی الله علیه وسلم یو ورځ یونیورسټي ته نه و تللی، خپل نوم یې هم ډېر په خواري زده کړی و. دغه سړي په 23 کاله، صرف 23 چې الله پاک ته پیغمبر کړ، په 23 کاله کې 12 په کعبه کې د خپل تربرو سره لګیا و، 12 کاله په مدینه شریفه کې و. دې سړي په 23 کاله کې په جهان کې هغه انقلاب راوست چې نن یې په عربونو خلک مني. مسلمانان تعداد په دنیا کې دا وخت په عربو دی. دا محمد صلی الله علیه وسلم هغه وخت وکړ. دې سړي څه وکړل؟ دې سړي هغه وخت غوږ به راته نه سي، ښه په تسلي که غلط وم صحیح خبره به ومنم، او که سم وم تی به م ډېره خوا نه بدوئ. عزیزانو، محمد پیغمبر هغه وخت چې 2 کیلو شیدې کوونکې بزه پر ښځه قدرمنه وه. د هر خان په کور کې به یوه رمه ښځې ګرځېدې، د هر ملک په کور کې به یوه رمه ښځې ګرځېدې. محمد پیغمبر د خدای په ښوونه غږ وکړي چې مور عزتمنده ده، خور عزتمنده ده، لور عزتمنده ده، کورودانه عزتمنده ده. هغه وخت یې حکم وکړ چې قرآن کریم وکړ د ده په خوله چې ښځه په جایداد کې نیمایي ده. موږ ښځې پسې ډبرې راخیستې دي، ښځه زیروو. وروره، ښځه قدرمنه ده. الله پاک که ښځه قدرمنه نه وای عزیزانو، خوا مه بدوئ. پرون ما یو اشنای ملک باران یې سوټ راغلی و، یو بل ملګری ورسره و، ورور یې ورسره و. ما ورته وویل عزیزه، که ښځه قدرمنه نه وای، الله پاک به ویلي وای چې جنت د بابا تر بریتو لاندې دی، یا به ویلي وای چې د بابا تر چاړه لاندې دی. داسې نه دی ویلي. الله پاک ویل چې جنت د عدې تر پښو لاندې دی. هر نجلۍ مور کېږي، جنت د عدې تر پښو لاندې دی. دا د ښځې قدر دی. موږ پښتانه چالاکي کوو. نواب صاحب بخښنه غواړم، موږ پښتانه چالاکي کوو، وایي 4 ودونه سنت دي. هذا مبارک دي زه پهلوان، لیکن قرآن شریف وایي ښځه حق لري. د قرآن خبره نعوذ بالله نه مني، او سنت ته دې ملا تړلې ده، چونکې ستا میله پکې جوړه ده. داسې نه ده عزیزانو. موږ به کام راټولوو، خوندې مندې به دا خوندې مندې زموږ دپاره بچیان روزي، دا خوندې مندې زموږ دپاره دغه روزي. دا محمد پیغمبر حق ورکړ. په 40 کاله کې دلته به علما ناست دي. د افغانستان طالبان ملګري به هم اوري. په 40 کاله کې محمد پیغمبر بی عایشه و دا ځای ته ورسوله چې د سوهای سته 6 کتابونه، 6 او 6 ته وایي. د حدیث 6 کتاب دي، په زرا او حدیثونه دي. علما چې وایي چا ویل بی عایشه وایي.
محمد پیغمبر ښځه په 40 کاله کې دې ته ورسوله چې بیبي عایشه د عالمانو عالمه سوه. بیا یې په جنګ کې، په فن سپاهګري کې، په لښکرکشي کې بیبي عایشه هغه ځای ته ورسېدله چې پر یو مسله اختلاف راغی، دا و شعر د خدای ته ودرېده. یو طرف ته د شعر د خدای لښکرې وې، یو طرف ته د دې لښکرې وې، دا یې میره سپایان یې صحابه وو. نو زه د کندهار عزیزانو ته وایم چې وعزیزه زما او ستا ښځه به څنګه بیبي عایشه کېږي چې ته د ښځو تعلیم نه منې؟ زما او ستا ښځه به څنګه بیبي عایشه کېږي چې دنیا ته عالمه کېږي؟ څنګه به زما او ستا ښځه د نن زمانې د بیبي عایشې په شکل کې ډاکټره کېږي، پایلټه کېږي؟ مهرباني وکړئ طالبانو عزیزانو، موږ سره ملګري د افغانستان په معنا یونیورسټي ور جوړه کړئ، لوی لوی پټوګان په واغوندئ، دننه دوی پوسه کار یې پوسه. ښځې به د رسول الله حکم دی، د رسول الله حکم دی چې علم فرض دی، دې دپاره که چین له تګ پکار هم پر مړ دا الزام دی. وایي دوی پلانۍ خبر افغانستان، د افغانستان خبر عزیزانو افغانستان عزیزانو 50 کاله کېږي، 50 کاله کېږي، 50 کاله په خوله یادېږي پر افغانستان سره لمبې بلې دي. هېڅوک نه شو پاته په دنیا کې، هېڅ د کام نه شو پاته چې د هغه جوړه سوی کارتوس، د هغه جوړه سوی چاړه، د هغه جوړه سوی توره، د هغه جوړه سوی بم افغانستان نه راغی او زما د وطن د بچیانو یې کور نه کوي خراب. 50 کاله کېږي. یو په جنوبي دغه کې سکیمو ورته وایي دا ماسې وه، دا جنګونه پر جوړ کړي دي، دا ګرد پاکستان پکښې، دا د افغانستان د کونډو رنډو یتیمانو پوره وړي دي، دا به د افغانستان په جوړونه کې مهرباني کوي د خیرات په توګه نه، د تاوانې جنګ په توګه. تا زما وطن برباد کړی دی، تا زه وژلی یم، ستا د ظلم په نتیجه کې زما په زرګونو سپېڅلې خوندې په دنیا په مارکېټونو کې خرڅ شوي دي. خامخا به یې راکوې، که نه وې زما زو طریقې بل غواړه کونه ولا کله چې خلاړي. دې کې به عزیزانو دا خبره مې در خوله غلطه ووته، معافي غواړم. خبره دا ده په ما سه یریږي ځینې شیان. په جنګ عظیم اول کې جرمني جنګ بایلو، جرمني جنګ بایلو، دوی پر راوسر خېدل پر جرمني، د جرمني د پولو څنډې لکه د ازمړه شي ورته لګیا کړي، هغه هلته ورکه، هغه هلته ورکه، هغه هلته ورکه. د جرمني د څنډې مځکې بلجیم ته، فرانس ته، پولند ته او ډنمارک ته ورکړي. د جرمني باندې پوځ یې ورلږ کړي، بحریه یې ورلږ کړه، پر هوایي پوځو یې پابندي ولګوله، د آسټریا سره د نزدېکت یې پابندي ورکړه او د اقوام متحده پر ځای باندې چې کوم دغه جوړېږي لیګ اف نیشنز، د دې څه یې بند کړي. بیا یې ورته وویل چې چونکې تا جنګ ګډ کړی و، ورسیلس معاهده ورته وایي، وی یار ولیکو، ورسیلس معاهده باندې امپوز کړه چې تا چونکې جنګ ګټلی و، ته به زموږ د ټولو جنګونو تاوان راکوې. د هغې یو 301 بخښنه غواړم پر 28 جون 1919 د ورسیلس معاهده یې پر ده امپوز کړه، پر ویې تړله. دا ما چې درته وویل دا یې پکښې شو. بیا د ټول جهان چې ما ته به پور راکوې تا جنګ ګډ کړی،
دیارلس کاله د جرمني سره دیارلس کاله د جرمني سره دغه جنګو پور اخیستی و چې دی په پخته سوی و زما پور به څوک راکوي زه په چا پسې نه یم تللی یا روسیان راغلي دي بیا امریکن راغلي دي بیا تماشې کړي دي بیا زما په وطن کې میله جوړه کړې ده بیا وایي محمود وایي زه د طالبانو وزیر خارجه یم زه د افغانستان پلار هم یم وزیر خارجه یې هم یم دغه یې هم یم هر څه یې یم بیا وایم زه د افغانستان هم وزیر داخله یم هم یم وزیر خارجه زمانه پښتونخوا زه محمود معنا نه لري زمانه پښتونخوا زه د افغانستان هم پلار یم هم یم وزیر داخله یم هم یم وزیر خارجه یم هم یم ملا یم هم یې پیر یم او پاکستان ته دا وایم پاکستان زموږ ملک دی پاکستان زموږ ملک دی په چالاکۍ وطنونو نه خوړل کېږي پاکستان میں اردو وغیرہ پشتو لبیار اعظم شوری میں بڑی ایمانداری سے اپنے حکمرانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے ملک پہ بڑے خطرناک الزامات ہیں ہمارے ایٹمی اثاثوں کے متعلق لوگوں کے ارادے بڑے سخت ہیں ان حالات میں ہم نے ادھر ملک میں بھی میری تجویز ہے پشتونخوا ملیان پارٹی کی تجویز ہے پاکستان اقتصادی مالی دنیا جہاں کے بحرانوں میں پاکستان پھنسا ہوا ہے اس کا ایک واحد علاج یہ ہے اندرون ملک اس کا واحد علاج یہ ہے کہ پاکستان میں تمام سٹیک ہولڈرز جوڈیشری فوج مقننہ سب پریس دانشور انٹیلیجنسیا سیاسی پارٹیاں سب کی گول میز کانفرنس بلائی جائے اس میں ہم سب توبہ استغفار کریں توبۃ نصوح کریں جو کچھ ہو چکا اس کو ہم بھول جائیں اور ایک نئے جمہوری پاکستان کی تشکیل نو کریں جس میں عوام کی منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو جس میں قوموں کی برابری کی بنیاد پہ منتخب سینیٹ وہی اختیارات رکھتا ہو جو قومی اسمبلی کی ہے یہاں بسنے والے قومیتوں کی زبانیں ان کی تعلیم ان کی دفتری زبانیں ہوں کم سے کم بنیادی تعلیم مادری زبان میں لازمی ہو یہ قرآن کریم کا راستہ ہے قرآن کریم فرماتے ہیں اللہ پاک قرآن مجید میں کہ میں نے نہیں بھیجا کوئی پیغمبر کسی قوم کے پاس سوائے اس قوم کی زبان کے محمد عربی کو مخاطب ہے اللہ پاک کہ یہ قرآن کریم بہت سادہ کتاب ہے میں نے یہ بلسان قوم ہی تیری قوم کی زبان میں نازل کیا ہے اگر زبان کی اہمیت نہ ہوتی تو ہماری 4 کتابیں جو ہمارے پاس پڑھی ہیں دینی کتابیں تورات انجیل زبور اور فرقان اگر زبان کی اہمیت نہ ہوتی تو ان 4 اللہ کے کتابوں کی زبان ایک ہوتی لیکن ایسا نہیں ہے زبور کی وہ زبان ہے جو زبور قوم کے لیے آئے ہوئے پیغمبر اس قوم کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی زبان موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی زبان داؤد علیہ السلام کی کتاب کی زبان اور محمد عربی کی کتاب کی زبان عربی اس لیے ہے کہ محمد پیغمبر کے سامنے عرب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نئے پاکستان کی تشکیل جس میں آئین کی قدر ہو آئین مقدم ہو اور آئین میں ہر ادارے کے لیے جوڈیشری کے لیے فوج کے لیے انتظامیہ کے لیے پولیس کے لیے آئین نے جو فریم رکھا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے افواج اپنا کام کریں جج اپنا کام کریں فلانا اپنا کام کریں ایک بہت بہترین پاکستان
ہر وہ آدمی، ہر وہ جرنیل جو آئین کی پاسداری کرتا ہے، میں پشتونخوا ملیم پارٹی کی طرف سے ہم سلوٹ کریں گے اس کو۔ جو جج آئین کی بالادستی مانتا ہے وی سلوٹ ہم، جو جرنلسٹ، جو آدمی اور جو جج، جو جرنیل، جو پاگل آئین سے کھلواڑ کرے گا، آئین کا مذاق اڑائے گا، مرد آباد، مرد آباد، جو بھی ہے مرد آباد۔ یہ پاکستان بہترین پاکستان ہوگا۔ دوسری بات پاکستان کی، افغانستان کے ساتھ پاکستان کے جو تماشا ہے یہ نہیں چلے گا۔ پاکستان کا بہترین دوست افغانستان ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے، کیا کہوں، ہمارے سیاست سے نہ سمجھ لوگ ان دو باتوں سے انہیں ہٹنا ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ افغانستان پاکستان کا 5واں صوبہ۔ دوسری بات یہ کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ، افغان یہ سمجھتے ہیں، میں کتاب پڑھ رہا تھا، یہ ملا ضعیف اپنی کتاب میں لکھتا ہے، جو یہاں سفیر تھا، وہ اسلام کہتا ہے کہ ISI یا پنجاب یا پاکستانی حکومت ہمارے ملک میں کینسر کی طرح داخل ہو چکی ہے، اور ہر افغان یہ سمجھتا ہے۔ ہمیں افغانستان کو دوست بنانا ہوگا۔ یہ دو باتیں چھوڑ کے پھر دوسری بات لوگ کرتے ہیں، دہشت گردی پشتونخوا ملیم پارٹی کا سٹینڈ یہ ہے، دہشت گردی اگر فرد کی طرف سے ہے، ایک گروپ کی طرف سے ہے، ایک مذہبی فرقے کی طرف سے ہے، ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے ہے، ایک ملک کی طرف سے ہے، قابل مذمت ہے۔ پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو، ہم سب کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن اس کوشش میں صرف افغانستان کو مجرم ٹھہرانا یہ خطرناک ہے، یہ خطرناک ہے۔ 2-4 میں نام لیتا ہوں۔ القاعدہ، اسلامک خراسان، ایسٹرن ترکستان موومنٹ، اسلامک موومنٹ ازبکستان، TTP اور تحریک طالبان افغانستان، یہ چند نام ہے۔ یہ سارے جن لوگوں کے بھی ہیں، لشکر طیبہ اور ہمارے ہاں جو تماشے ہیں، یہ بھی ملا کے یہ تقریباً 20,000 کے لوگ ان کے کارکن ہیں۔ اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں، اس کا علاج یہ ہے، افغانستان میں ایک حکومت ہے، پاکستان کو افغانستان کی آزادی، اس کا استقلال، اس کا جھنڈا، اور وہاں پہ افغانوں کی اپنی حکومت، یہ بڑی ایمانداری اور دل کی گہرائیوں سے ماننا ہوگا۔ طالبان حکومت کو پاکستان کی عرضی ضمانت، پاکستان کا جھنڈا، پاکستان کی آزادی، پاکستان کی جو بھی ہے اس کی ضمانت طالبان نے دینی ہوگی۔ دونوں نے معاہدہ کرنا ہوگا، طالبان یا افغان حکومت پاکستان میں مداخلت نہیں کرے گی، پاکستان کی حکومت، اس کے جاسوسی ادارے افغانستان میں مداخلت نہیں کریں گے۔ یہی معاہدے ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، کرغیزستان اور طالبان کے درمیان ہونے چاہیے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل، امریکہ، روس، چین، جاپان، فرانس اور انگریز، یہ ان سب پہ نظر رکھے
اور خود بھی دہشت گردی نہ کریں، خود بھی نہ کریں، دوسروں پہ بھی نظر دیں، یہ خطہ بہترین خطہ بن جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں، میں پاکستان کے ارباب اقتدار سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ معمولی گڑبڑ اس خطے میں خدا نخواستہ اگر افغانستان ٹوٹا یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی، پاکستان بھی ٹوٹے گا، ایران بھی ٹوٹے گا، سارے خطے میں زلزلہ آ جائے گا۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ موجودہ جو حالت ہے اس میں آزاد مقتدر جو ہمارے ممالک ہیں سب کی آزادی کی ضمانت ہو۔ ہماری اور طالبان حکومت افغانستان کی اقتصادی بربادی کے بہترین چانسز ہیں۔ ہم بھوک افلاس اور ان بلاؤں سے نجات پا سکتے ہیں۔ ازبکستان میں، ترکمنستان میں، کرغیزستان میں، روس میں 3 چیزیں بہت مفت مل رہی ہیں، بجلی، گیس اور پیٹرول۔ اس کا راستہ افغانستان کے راستے، پھر بولدک کے راستے، پھر ملتان۔ یہ ہمارے لیے دا خبر ابا ازمج المجلس پڑی دا پاکستان او افغانستان دا پا دی خلاصی دلائی سی چی دا دو ملکون سر دوستان سی، دا کرغیزستان و دا ازبکستان تاجکستان سے بجلی، تیل و گیس پا پایپو کی شرا روان کی، دا دی پا کروڑا و ڈالر کرایہ افغانستان سر رسیجی، دا دی پا کرایہ غط رسیجی پاکستان تا دا بے شل آری۔ بلا خبر پاکستان کی خلق کی کرزی صاحب ہوئے، کرزی صاحب دا افغانستان صدر ہو، بیارا غلی ہو دا کی مجلس کری ہو جنرل کیانی دا فوج، اور کیانی ما تا ہوئے لے چی دا پشتن با پوکئے رازمش پشتن دا با پخپل سیاست کی وہ اسلام آباد تا گو او دا ڈیورنڈ لآخوا چی کم پشتن دی اگر با کابل تا گو مار کرزی صاحب مجھے ونی نیو چی مجھ پاکستان و افغانستان پا مشکلات نپویش مجھ بالکل لا ومنو خوب دا پشتانه دا ڈیورن لائن نیوله بیا تا پنجاب تا کیبلپور ضلع اسا چکر تویدا پکشه زمج مردنی پشتونخوا پکشه خیبر پشتونخوا پکشه دا با پا یو پشتونستان کی دا با پا یو صوبه کی گرد با یو زائی بالکل مجھا خواست داشت نگورو چی مجھ پاکستان ماتو لیکن مجھ تبا پاکستان دا زمانت راکی چی با افغانستان کی با مداخلت نکی پا افغانستان کی بگوت نوی افغانستان ہم زندہ باد، پاکستان ہم زندہ باد۔ بلا خبر عزیزان دا خوشبری تار ازغن تار ڈیورن لائن عزیزان پا پشتوئے کوا کہ غلط ہوتی رہا تو پر ازغن تار بانی ڈیورن لائن یو لکت انگریزانو چلے دا گل جہاں پا خبر دی وہ اس مرد از مرد بد قسمتی دا یا خوش قسمتی دا چی مرد یو کام یو ملکون میدود یو لاری دا یو لاری دا ما زانی تجویز دا یو لاری دا دا وقت اس وقت تقریباً 13 لاکھ پاکستانی انگریزوں کی شہریت رکھتے ہیں، تقریباً 6 لاکھ پاکستانی جرمنی کی شہریت رکھتے ہیں، تقریباً اتنے ہی ترکی کی شہریت رکھتے ہیں، اور تقریباً 10 لاکھ پاکستانی کینیڈا کی شہریت رکھتے ہیں، اور پاکستانی شہریت بھی ہے۔ ان پہ صرف ایک پابندی ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ پھر میری تجویز یہ ہوگی کہ ڈیورن لائن کے آر پار رہنے والے پشتون، بلوچ، ان کو بھی افغانستان اور پاکستان دونوں کو شہری اعلان کیا جائے، دونوں کو ڈول نیشنلٹی ہاں دیمور سرائی تذکرہ دیمور سرائی میں پاکستان کا اختیار دی ہمیں ضلع ضلع۔ دوسری بات ہم ڈیورن لائن کو نہ چھیڑتے ہیں نہ چھیڑنا چاہتے ہیں، لیکن ڈیورن لائن پہ تار باڑ لگانا ہمارے یعنی 1893 میں
انگریزوں نے اعلان کینچی 1893 سے لے کر 1970 تک 77 سال ڈیورل لائن پہ ہمارے قبائل، ہمارے پاوندہ، ہمارے پشتون، پختہ، پکتیکا، بیرمل، وزیر، مسعود، ہم ہزاروں مویشیوں سمیت ہندوستان آتے تھے اور پھر جاتے تھے۔ 21ویں صدی میں حیوانوں کا بھی راستہ نہیں روکا جاتا، آپ ہمارا راستہ روک رہے ہیں۔ ہم تجویز دے رہے ہیں کہ کم سے کم افغانستان کی طرف پشتونخوا وطن سے تقریباً 7 انلیٹ ہیں، خیبر پشتونخوا، خوست بنو، بیرمل واڑہ، غلام خان، وزیرستان وزیرستان انگوراڈا وزیرستان، یہاں توبہ شیخزئی، دوبندی، ادھر بادینی جوب میں نواب صاحب کے گھر کے پاس بادینی اور غزنی قمردین 4 آؤٹ لیٹ ہیں۔ بادینی میں میرے خیال میں پاکستان نے کسٹم ہاؤس بنا دیا ہے۔ ان 7 آؤٹ لیٹ پہ ہر جگہ کسٹم ہاؤس بنائے جائیں اور وہاں بھی افغانستان کی طرف ہمارے اس پہ آنا جانا آزاد کیا جائے، یہ دونوں ملکوں کے خیر میں ہے۔ لکمردین نیولے بیاتر خیبر پشتونخوا پوری، انگوراڈا، بیرمل، خوست بنو، غزنی کمردین، بادینی، دوبندی نا پشن توبہ معروف ہوا لاری مجلرو۔ اگر پشتون، کوئی بھی پشتون اسلحے کی سمگلنگ کرے، جو سزا چور کی وہ سزا آپ دیں اس کو۔ اگر وہ افیوم، چرس، بلا بتر کی کرے، باقی ہمارا کاروبار ہے، سوپاریم کاروبار دی، بادامم کاروبار دی، شنیم کاروبار دی، روڑا روپے، خدا نخواہ دیکھیں ہمیں مجبور نہ کرے، یہ ہمارا ملک ہے۔ اگر ہماری اس طرح کی آمد و رفت پہ پابندی لگائی گئی تو یہ پشتونخوا ملیون پارٹی کا حق ہے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک جائے۔ مجبور ہوئی بے بدیان عدالت لجو، مجبور ہوئی بے بدغا کہوں، مرد پاکستان ساتل ہوا بنو کی جرگہ سے ہوا، بنو کی یعنی آپ حضرات کے لیے جرنلسٹ بھائی، تربیلا ڈیم بنا، تربیلا ڈیم کا پانی جب اس کا ڈیم جو میلوں پہ ہے، اس میں ریاست امب کے 48,000 ایکڑ زمین غائب ہوئی۔ 48,000 ایکڑ زمین امب ریاست کی غائب ہوئی۔ سوابی کے ساتھ وعدہ تھا کہ اس کے خشکابے کے لیے 5,000 کیوسک پانی دیا جائے گا۔ یہ سارے وہ قصے ہیں جس کے لیے پشتونخوا ملیون پارٹی نے مصمم ارادہ کیا ہے کہ وہ اس ملک کو انسانوں کے رہنے کا بہترین ملک بنانے کی کوشش کرے گی۔ ہم کسی انسان سے زبان کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ فاصلے ناپنا گناہ سمجھتے ہیں۔ پاکستان یہ ڈیر شائستہ ملک جوڑے دائی سی، پاکستان کی پشتون بلوس دلتا مجھ بلوس ماما توائی، بلوس ماما دمکی بے نہ بولے، دمکی بے نہ بولے، دار گزارہ کرانا دا چی ماما پا خور شماری چی پا ورور شمار لکے دا صوبہ دائی بسر میشم لکا کیک شتر پیدی پکی چاڑا دا شد سر میشم یم پنیمہ بیو کنی ورورا برٹش بلوچستان کی مرائی مکچائی جمالیان بچاگی اجزان ارسل مگری دادی اولاد سخبل بلوس دلت خبل صوبہ جوڑو بس افغانیہ بینومی افغانیہ بیاکم گر سرگرد اول ہم سرگرد سو ورور دا پیسرہ کوئی ورور پخواس نا پزاری نا جنگون نا کو گزیزانو
لکه نواب صاحب چې وویل پارټي یونټونه به جوړوو د ولس په طاقت به دلته هم نیم په نیمه برخه اخو په پاکستان کې به هم پښتونستان جوړوو افغانستان به د بدۍ خلاصوو اسلام زنده‌باد پاکستان زنده‌باد پښتونخوا زنده‌باد تاسې ګډ زنده‌باد عزیزانو برګور خدا خوښ دي چې به زه ګړبېدای ډېر نه ګړبېږم ډېرې خبرې وایي د قرآن شریف درې څلور نارې به وکړم ښه په خوشحالي خپل منځونه وکړئ وای په ریفیډیم ورغږ بس ریفیډیم چې څه وایي موږ ورسره یو زموږ یاران دي پروا نه ده بسم الله الرحمن الرحیم نعره تکبیر نعره تکبیر پښتونستان پښتونخوا ملي عوامي پارټي یوه خبره هم که څه یې رسواله کوو هلکه ما یو څه کسان د پارټۍ ایستلي دي ستا څنګه خوښه ده دا ما چې ایستلي صحیح بس صحیح شو دا پوښتنه نور مهرباني پارټۍ مجلس نه کوو د خدای په پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ستر سالار ستر شهید اوس سید شرف آغا صوبایي ډیپټي سیکرټري ته بلنه ورکوو چې دی راسي تاسو ته قراردادونه وړاندې کړي د نن د جلسه عام قراردادونه نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د خانه شهید عبدالصمد خان